د قرآن کریم ترتیب کې دا 14 سورت دی او په نزول د قرآن کې دا 22 نمبر سورت دی. نازل شوی دی پس د سورت نوح نه، مکی سورت دی. رابطه د مخکې سره دا دی. اول سورت کې تنبیحات، په دې کې تذکیرات دی. په اول سورت کې صداقت د رسول، په دې کې تیزی ورکیا په تبلیغ باندې. په اول سورت کې دلایل عقلیه او په دې کې دلیل نقلی تفصیلی د ابراهیم علیه السلام نه. مخکې سورت کې تعریف د کتاب الله، د کې ترغیب د قرآن ته. دعوه د سورت دا التذکیر بایام الله والحث علی التبلیغ. خلاصه سورت داوه. سورت تقسیم دی څلورو بابونو لره. اول باب 8 نمبر آیات پورې دی. په دې کې تیزی ورکیا په تبلیغ او دلایل عقلیه دی. مختصر زورنه دا په محبت د دنیا باندې واقعه د موسی علیه السلام راوړي. الف لام را، الله فویږي فمانه د دې حروف باندې. کتابنا لای، دا کتاب د کمال نډکه کامل کتاب د لا انزلناه، منګ را لېږلی دی پیغمبره الیک تا ته. مقصد یې د را لېږلو الله څه دی؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، د دې دپاره چې ته راوباسې د خلکو لره من الظلمات د تیارو نه الى النور، رڼا د توحید یې راوله. ظلمات نه مراد د شرک، د بدعات، د رسم، د رواج اتیری. نور نه مراد د توحید د سنت رڼا ده. باذن ربهم، په حکم او په توفیق د رب د دوی. الى صراط العزیز الحمید، هغه لارې د زوره وره ستایلی شوي ذات ته. الله الذي، الله غزاد دی، له دی الله لرا ما غسری فی السماوات، چې اسمانونو کې دی، وما فی الارض، او ځمکه کې. وویل للکافرین، هلاکت دی کافرانو لرا، من عذاب شدید، د عذاب سخت نه. الذین لا، دا خلق دی، یستحبون الحیات الدنیا، چې دی مینه کیا د ژوند د دنیا سره. دی غوره کړی دی ژوند د دنیا علی الاخره، په آخرت باندې. ویصدون عن سبیل الله، او دی منع کوي خلکو لره د الله د لارې نه. ویبغونها عوجا، او لټیا په هغې کې کوږوالی. اولئک لا، دا خلک فی ضلال بعید، په ګمراهۍ لرې کې دي. وما ارسلنا من رسول، منګه نه دی لېږلی الله هیڅ یو پیغمبره، الا بلسان قومه، مګر په ژبه د قوم. دې کې حکمت دا دی چې د هغوی عادات او امراض وپېژني، د هغوی په خویونو باندې خبر وي. لیبین لهم، د دې دپاره چې بیان کړي دیو ته. ویضل الله، الله ګمراه کوي من یشاء، چاله چې وغواړي. بعضې ویه چې دا یضل په معنا د یترکو دی. ویضل الله، الله تعالی پریږدي مشرک لره، په تیارو کې پریږدي من یشاء، چاله چې وغواړي. ویهدي من یشاء، الله راوباسي موحد لره من یشاء، چاله چې وغواړي. نو هغه داخل کیا په توحید کې. وهو العزیز الحکیم، د الله زورور ذات د حکمت والا.
ولقد ارسلنا موسی علی منگا لګلې موسی علیہ السلام بی آیاتنا پنخ خپلو ان اخرج رو باسا قومک قوم خپل من الظلمات د تیرونا الى النور رناتا وذکرهم مودی ولرا نسیت ورکا بی ایام الله فنعمتونو د الله باندې چې بدای باندې الله څومره نعمتونه کړي. عبدالله بن عباس ویا د ایام نه مراد بنعم الله. امام مقاتل ویا بی ایام الله یا په عذابونو د الله چې مخکنو امتونو باندې راغلي دي. ابن زید ویا هغه ورځې ورته ذکر کیا چې کوم کې الله بدلا اخیستې ده د مخکنو امتونو نه. ابن وهب ویا بی ایام الله یا په مصائب د الله باندې په امتحاناتو د الله باندې. ان فی ذلک یقینا فدیک لآیات نخدی د قدرت لکل صبار شکور د هر صبر کوونکی او شکر کوونکی د پاره. وإذ قال موسی کلا چې ویلا موسی علیہ السلام لقومه قوم خپلتا اذکروا نعمت الله یاد کیا نعمت د الله تعالی علیکم چې کړی دی په تاسو باندې. اذ انجاکم کلا چې نجات در کو تاسو لرا من آل فرعون د خاندان د فرعونیانو نه. یسومونکم رسول تاسو العذاب ناکار عذابونو لرا. ويذبحون ابناءکم اولا لول بی ابناءکم زامن ستاسو. دی تفسیره سورة بقره کی تلیو. ويستحيون نساءکم او حیا بی غستلا ستاسو د زنانو. وفي ذلكم الله پدیا بچاو کی بلاو امتحانو من ربکم ستاسو در رب د طرف عظیم لوی. وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ کله چې خبر درکړلو رب ستاسو لئن شکرتم کو تاسو شکر ویستو لازیدنکم زبا خامخا زیاد کما تاسو لرا نعمتونه. ولئن کفرتم او کو تاسو کفر کو ان عذابی لشدید یقینا زما عذاب دې سخت. وقال موسی ویلا موسی علیہ السلام ان تکفروا کو تاسو کفر وکو انتم تاسو ومن او آغا چا فی الارض چې پزمکه دی جميعا ټولو فإن الله لغنی حمید. الله تعالی خامخا بے پروا دے ستایل شوی ذات دی. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود. دویم باب دے درشتم نمبرات پوری. دا مصدر دیا په لفظ علم سره. تذکیر دیا په واقعاتو د انبیاو. نزول د عذاب دیا په مشرکینو باندې. ألم يأتكم الله نه دی راغلی تاسو ته آیا نه دی راغلی تاسو لره نبأ الذین خبر دا کسانو من قبلکم چې مخکې ستاسو نه قوم نوح قوم د نوح علیه السلام وعاد و عادیان و ثمود و ثمودیان والذین ولا خلق من بعدهم چې وروستو د دیونه لا یعلمهم نپیژني دی لرا الا الله مگر یو الله. ان د دې په تفصیل باندې خبر څوک نه دی ما سوا د الله نه. یا د دې په عدد او شمار باندې نه دی خبر څوک ما سوا د الله نه. جاءتهم رسلهم راوړیو دیو لرا رسلهم مساجد دیو بالبینات واضح دلائل فردوا ایدیهم واپس کړله دوی ایدیهم لاسونه خپله بافواههم په خولو باندې. یو معنی دا ده چې خپله لاس یې راواغېستله په خپله خولې کې ایښوده او دا اشاره وه چپ کولو ته چې انبیاو ته وایي موږ ته نوره خبره مه کوه. دویمه معنی دا ده
فردو ایدیهم واپس کړله ایدیهم لاسونه د پیغمبرانو بی افواهیم په خولو د هغوی د پیغمبره لاس یې راواغستله او د هغه په خولې کې ایښودله چې نوره تبلیغه خبره موږ ته مه کوه. درېیمه معنی دا ده فردو واپس یې کړله ایدیهم لاسونه خپله فی افواهیم په خولو د انبیاو خپل لاس یې راواغستله او دای په خوله د پیغمبر باندې کېښودله. څلورمه معنی دا ده فردو ایدیهم واپس یې کړله لاسونه د انبیاو بی افواهیم په خپلو خولو باندې د پیغمبر لاس یې راونیوله په خپل خولې کېښودله اشاره وه چپ کولو ته. وقالو دی ویله انا کفرنا منګه کفر کړی دی بما فاسه باندې ارسلتم به چې تاسو رالیږلی شوي وئ په هغې باندې وإنا لفی شک مما تدعوننا منګه خامخا په شک یو دا څه نه تدعوننا چې تاسو منګه رابلئ الی هغې ته مریبه په کلک شک یو. قالت رسلهم ویلا پیغمبرانو د دوی افی الله آیا په توحید د الله کې شک تاسو شک کوئ. تفسیر مدارک ویا فی توحید الله امام قتاده ویا فی توحید الله او دارنګه یا باندې مفسرین ویا فی طاعت الله امام قرطبی ویا فی قدرت الله تاسو شک ویا په توحید قدرت د الله فاطر السماوات پیدا کوونکی د اسمانونو والارض د ځمکې دی یدعوکم رابلیا تاسو لره په واسطې د رسولانو او د کتابونو لیغفر لکم چې بخنه وکړي تاسو ته من ذنوبکم د ګناهونو ستاسو ویؤخرکم او وروسته کړي ستاسو او وروسته کړي تاسو لره الی اجل مسمی تر نیټې مقررې پورې چې مرګ دی. قالو وایدیا قالو ویلا دویا ان انتم نیوی تاسو الا بشر مثلنا مگر انسانان ویا زمنګ پشان تريدون تاسو اراده لرئ ان تصدونا چې تاسو منګ واړویا او منع کوي منګ لره اما د هغه څه نه کان یعبدو آباؤنا چې بندګي به یې کوله زمنګ پلارانو فاتنا من لروڑا بی سلطان مبین دلیل خارا. قالت لهم رسولهم ویلا دیوتا پیغمبرانو ان نحن نیو منگا الا بشر مثلکم مگر انسانانی و اساس پشان ولكن الله لیکن اللہ تعالی یمن علی من یشاء الله احسان کوي علی من یشاء پچا چې وغواړي من عباده د بندګانو نه نو موږ له الله تعالی سره کړی نبوت دا احسان د الله دی یا موږ ته الله تعالی هدایت کړی دی. سهل ابن عبدالله ویا بفهم القرآن موږ الله پوی کړیو په قرآن باندې دا د الله احسان دی من عباده په بندګانو وما کان لنا نشته دی منګ لرا ان نأتیکم بسلطان چې راوړو منګ تاسو لرا دلیل په خپل اختیار الا باذن الله مگر په اذن او حکم د الله به راوړو وعلى الله فليتوکل المؤمنون او خاص په الله باندې دی بر وسو کی مؤمنان. وما لنا سو زر دی منګ لرا الله نتوکل علی الله چې منګه بر وسنه کو فالله وقد هدانا سبلنا او منګه خودنه کړي دا د سمولارو ولنصبرن علی ما اذیتمونا او خامخا به منګه صبر کوله ما په هغه تکلیفونو باندې اذیتمونا چې تاسو راکړل منګله وعلى الله فالله باندې فلیتوکل المتوکلون بر وسدی وکي بر وسکونکي. وقال الذين ولا كسانو كفروا چې کفر کړي لرسولهم استاذو ته لنخرجنکم خامخا به منګه وباسو تاسو لره من ارضنا د ملک خپلنا او لتعودن یا به تاسو واپس شیا په ملتنا زمونږ په دین کې فاوحى الیهم الله وحی وکړه
وحی وکړه الیهم دیو ته ربهم رب د دیو لنهلکن الظالمین چلای خامخا به منګه هلاکو ظالمانو لرا ولنسکننکم الارض او منګ به اوسوا تاسو لرا په ځمکه من بعدهم رسته د دیونه ذالک لمن خاف مقامی دا ادخالی الهی دی ذالک لمن خاف دا تاسوام لمن د آغا چا د پارا خاپا چې ویریږي مقامی زما د قدرتنا یا مقام یا زما د ودرېدلونه زما د پیشین په قیامت کې وخاف وعید ویریږي زما د عذابناک واستبته وخاب كل جبار عنید طلب کو د فتح کافرو د انبیاؤنا یا طلب وکړلو انبیاء د فتح د الله نه وخاب او ناامید دی کل جبار عنید هر یو سرکشانی او ضدیه ومن ورائه رساد دینا او آخواد دیونا یا من ورائه او مخیاد دیو تا جهنم و جهنم دیا و یسقاس کولی بشیا من ماء صدید دا غوبو دوینو زونا یتجرعه گوٹ گوٹ بے تیریا ولا یکادو نزدین دا یسیغه چی تیری کیوبا و یاتی الموت و رازی بدیو لرا اسباب دا مرگا من کل مکان دا هر طرفا وما هو بمیت او نبیدا جهنمی ملکی دون کے ومن ورائه او مخید دیو تباداب غلیز عذاب سخویک مثل الذین لای مثال دا کسانو کفرو چی کفری کڑی دیا اینی مثال دا چا دا عمل دا مشرک چی کفری کڑی دیا پر ربانی اعمالو ملای عملون دا دیو کارما دی نشتدت به الریح وشانتا دا دیرکی دیری دیا اشتدت به الریح چی وچلیگیا پاغ بانی هوا فی یوم عاصبا پاوا ورزا د تیز سیلی کیا لا یقدرون دیا قادر نوی دا کافر مما دا آغت سنا کسبو چی کری دی علا شین پیچ چیز باندیا دا کافر عمل دا سیده لکه د شگو ډیریا او په شگا باندیا سیلی وچلیگی آغا ویسی ټولا یا دیرو د ډیریا چای بانی سیلی را شویسی دا قرنگی کافر با پورز د قیامتا کم عمل کلی دین آغا با گرد و غباریا مما دا سنا کسبو چی کڑی دی پا دنیا کی دا بقادرنی علا شینا پا ایچ چیز ثوابا ذالک هو الضلال البعید دا دا گمرائی دیر لری علم تر لای تنگوری دلیل عقلی وی علم تر لای تنگوری ان اللہ خینن اللہ تعالی خلق السماوات اللہ پیدا کری دی اسمانونا والارض ازمک لرا بالحق دفارا دا حق دا اظہارا یشاکو اللہ غاری یذہبکم بو بجتا سولرا ویاتی راب ولی بخلق جدید نوی مخلوق وما ذالک علی اللہ بعزیز او ندی دا کارا پا اللہ بانی سگران تخویب اخروی ورکیک وبرزو دیبا په میدان کې ودریږي لله خاص الله ته جميعا ټوله فقال ضعفاء بویا کمزوریا للذین کسانو ته استکبروا چې لوی والی کړی انا كنا لکم یقینا منګه خو ستاسو تبان تابعدار فهل انتم آیا تاسو مغنون بچ کولی شئ عنا زمنګ من عذاب الله د عذاب د الله نه من شئ څه څیزه قالو دیبو ویا لو هدان الله کو الله منگ تا هدایت کڑی وی لهدیناکم نمنگ با لار خودلی وی د هدایت تاسو تا سواون برابر دا لینا پا منگ باندی اجزعناکو منگ پر یادونو کو ام صبرناکو منگ صبرو کو ما لنا نشت دی منگ لرا من محیس زید خلاص ولو یا زید تیختی وقال الشیطان بویا شیطان لما قضی الامر هر کلا چه پیسله وشی دکار ان الله وعدکم الله وعده کړي وستا سره
وعد الحق وعده ورشتینی ووعدتکم او ما وعده کړی و ستاسو سره فاخلفتکم نو ما خلاف وکړلو ستاسو سره د وعدې. دا حدیث کې راځي د وره په منبر باندې به ناستي جهنم کې او دا جهنمیان به ورته ټول لا جمع شي چې تا خو به ویله چې ګناهونه کویه او بیا به م الله وبخیه زه به دله سپارش وکم. دا به ویه چې من فریادونه وکړو که وینو کوزی زمونږ اور دی. وما کان لی علیکم ما سره نه و په تاسو باندې من سلطان څه دلیله. تاسو ما پسې راپسې ویه ما سره کم دلیل و یا ما سره څه غلبه وه په زور مې راوستې ویه الا ان دعوتکم مگر دومره وه الا ان دعوتکم ما به دعوت درکو تاسو لره فاستجبتم لی نو تاسو به قبول والی وکړو زما بغیر د دلیله. فلا تلومونی ما ملامته کوئ ولومو انفسکم او ملامته کیا خپلو ځانونو لره. ما انا بمصرخکم زنی ما فریاد رسته ستاسو وما انتم بمصرخی او تاسو نه ویا زما فریاد رسه. انی کفرتو ما کفر کړی دی بما په هغه څه باندې اشرکتمونی چې تاسو شریکان شریک کړی مزه من قبل مخکې دیا شیطان شریک کړی و د الله سره په اطاعت د الله کې. انی کفرتو ما انکار کړی دی بما دا څه اشرکتمونی چې تاسو ځان شریک کړی وم من قبل مخکې په دنیا کې. ان الظالمین لهم عذاب علیم یقینا ظالمانو لره الله وی عذاب دی دردناک. ودخل الذین لا داخل بکړی شي کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات عمل کړی نیک جناتین باغونو ته تجری روان بی من تحتها لاندې د ونو د هغې نه الانهار ولی خالدین فیها همیشه بیا په دغه باغونو کې. باب دی د 20 نمبر آیته پورې دا مصدر دی په لفظ علم تر سره بیا مثال د توحید او د شرک او بشارت دی. علم تر تنه ګورې کیف ضرب الله څنګه الله بیان کړی دی مثلا یو مثال کلمتا طیبه دا کلمې پاکي کشجرة طیبه په شانته د هغه ونې پاکې ده اصلها چې د هغې جرړه ثابت مضبوطه ده و فرعها او خرانګې د هغې فی السماء بره دي. عبدالله بن عباس ویه مراد د کلمې نه کلمه د توحید ده او شجره طیبه چې دا نو دا مؤمن دی. دا کلمه طیبه دا دی مؤمنه په زړه کې ده زړه د مؤمن دا پاک دی. بعض امام مجاهده کلمه طیبه ایمان دی. ربی بن انس ویا دا نفس د مؤمن دی. و فروا فی السماء او خرانګې د هغې فی السماء بره دي توتیو کلها ورکیا میوې کل حین هر وقت مراد د دې نه ثوابونه دي. دې مؤمنه چې ایمان زړه ته کوزکلی دی نو د دا ایمان په دې زړه کې ثابت قدم دی او د دا خرانګیا بره خیږي ثوابونه دا عملونه کوي هره ورځ نو میوې ورکوي هره ورځ ثوابونه مره ورځ ورکوي. اوکلها میوې دغه کل حین هره ورځ یا ورکوي بإذن ربها په توفیق د ربه این د عمل چې مؤمن کوي نه په توفیق د ربې کوي. ویضرب الله الامثال الله بیانوي مثالونو لره للناس دپاره د خلکو لعلهم یتذکرون د دې دپاره چې دوی د نصیحت نه کار والی. حدیث کې راځي عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای وی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مجلس کې پوښتنه وکړه چې ما شجره طیبه دا شجره طیبه دا څه شی دی او هغه ونه کومه ده چې الله مثال ورکړی د مؤمن سره او د کلمې د توحید سره. وی ما زړه کې راله چې زه ورته وایم چې دا کجوره ده لیکن زه څه شوم د دې د وجې نه چې په مجلس کې مشرانو
زما پلار عمر و یا ابوبکر وغیره. بیا چې کله زه کور ته رالم ما خپل پلار ته ویل عمر رضی الله تعالی عنہ ته چې د دې سوال جواب ما ته یاد و چې دا کجوره ده. نو عمر ما ته ویل پلار مې چې څه شي منع کړي؟ وی ما ورته ویل چې په مجلس کې مشرانو د هغې ادب مې وساتو. نو ما ته مې پلار ویل کو دا خبره دې کړې وی دا جواب دی رسول الله لور کړی وی نو دا مالا د سرو سپینو خانو نه بهتره وه، دا خو ښه خبره وه. بیا علی رضی الله تعالی عنہ پاڅېد او دوباره رالی. وی هغه ویله چې دا کجوره ده. وی رسول الله فرمایله چې دا ستا جواب نه دی یا علی، دا ته چا وویل؟ وی هغه وویله چې یا رسول الله ما ته فاطمه الزهرا وویل. ما د هغې نه پوښتنه وکړه، هغې وی چې دا کجوره ده. نو رسول الله فرمایله فاطمه بزغة مني، فاطمه زما د زړه ټوکړه ده. ویضرب الله الامثال، الله بیان یا مثالونه للناس خلکو لره لعلهم یتذکرون، د دې دپاره چې نصیحت قبول کړي. ومثل کلمه، او مثال د کلمې خبیثه پلیتې، که شجرة خبیثه په شانتې د ونې پلیتې دی. کلمه خبیثه څه ده؟ کلمه د کفر د شرک. دا ونه څه ده؟ دا د کافر بدنه، دا پلیته ونه ده. اجتثت، دا راټوکېدلې وي من فوق الارض، بره د ځمکې نه، ما لها من قرار، هغې له نه وي برقراري، ثبات ولنی. د دې نه مراد مردار بوټی دی. مدای چې زیله میله نه نه خرانګې نه پاڼې نه شاخونه، او دا کېږي په ډیرانونو کې. نو دا پلیتې او د دوی دا کلمه هم پلیته ده چې د کفر کلمه ده. برقراره نه دومره ټیمې نه یا بس الله په مصایبو کې اخته کړی وي. یثبت الله الذین، الله مضبوطوي کسانو لره آمنو چې ایمان یې راوړی دی، آمنو چې ایمان یې راوړی دی، بالقول الثابت، په هغه وینا مضبوطه باندې چې کلمه د توحید د عبدالله بن عباس وی. فی الحیات الدنیا، په ژوند د دنیا کې، و فی الاخره، او په آخرت کې. مشر عالم و علامه کاسانی لوی عالم دی. دا د بدایع دا ښځه وه او لورې وه، قاضیه دا راغوښتې او دا عالمه د پاره د فیصلې وی ته راشه یو فیصله ده دا وکړه چې کله دا لاړې هلته نو بس قاضي مقرر کو. نو دا کسان راولېږله په ښځه پسې چې دا ښځه دا راولیه زما، او خط یې ورته ولیکلو چې د دې ورسره راځه. هغې ښځې انکار وکړلو او به دې خلک یې ورته ولیکله چې تا د امام ابو حنیفه رحم الله مذهب هیر کړی دی او د هغه وینا چې ان المرأة لا تخرج مع الاجانب، چې دا د څه نه کوي، دا د پردي سړي سبا بار ته نه وځي. نو چې کله خطه د ته میلاو شو نو استعفا یې ورکړه د قضاوت، او دا آیات یې ولوستلو چې یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره، الله مضبوطه کسانو لره چې ایمان یې راوړی په وینا مضبوطه باندې، فی الحیات دنیا، په ژوند د دنیا او په آخرت کې. این زمانه دا خبره هیر شوې ده او تا ته یاده ده. نو ګوره چې زمانه هیر ده، نو کله کله ګوره الله ثابت قدمی ښځې له ورکړي. د ده دا خبره دا د قرآن خلاف او د حدیث، ځکه دا د اجانبو سره یې وله خط ورکړی و چې ریوله، او ښځې ویله چې نه د اجانبو سره تګ دا خو جایز نه دی. نو بیا یې ویله چې دې له الله مضبوطه کړله په وینا د ایمان باندې.
نو په دنیا کې الله ثابت قدمی ورکیا او دارنګیا په آخرت کې مولا ورکیا. نو دا آیات چې کله واوی کنه چې راله د قضاوت نه د استعفا ورکړله نو ځنکدنې نو سای په دې آیات وختله یثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة استوپات شو. نو دا لوی عالمو دا د امام ابو زرعه په باره کې راځي. امام ابو زرعه لوی عالمو هغه خپل شاګردانو ته دا حدیث وا چې وبه قال حدثنا حدیث یو وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا اله الا الله. نو شاګردان وې دا چپ شو. نو چې مونږه دا ولي لګوتې وراوړې وم خو زاو هغه ولې دغه نه روح تلو. نو دا رسته جمله په مونږه ویلا چې دخل الجنه. نو ټول حدیث ویل مونږ ته پورا نکو. حدیث دا ټول چې من كان آخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. نو د لا اله الا الله ویلا او دخل الجنه پس شاګردان وو. او دار شیخ غلام حبیب رحم الله په باره کې مرضیات چې هغه ما د قران کریم د آیات او روح ته نه لاړې او زوی ویا چې په حالات د ځنکدن کې ما وای ما ته ویلا چې قران راواله او پلانې آیات لاله راواړه نو مزا ور خطاو نو ما قران کریم دا آیات نشوراړولې نو یغان انا واسوي چې مړه پلانې نمبر آیات دی او آیات یو پات شو. نو دا نیکانو خلق لکل کل الله نصیب کوي. یثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله ولا گمراه کیا الظالمین ظالمان لراک اغو نیر کی کنا ويفعل الله ما يشاء ويفعل الله والله کوي ما يشاء چې خو خویا. الم تر الى الذين لا يتنغور يا خلقتا بدلوا نعمت الله چې دیا بدل کړي د نعمت الله کفرن په کفر باندې واحلوا قومهم او داخله کو خپل قوم دار البوار کور د هلاکت تا جهنم چې جهنم دی یسلونها ننوزی باغیتا و بئس القرار او دیر بزید و سیدلو دی وجعلو او دیا گرزیا لله اللہ لران دادا شریکان لیضلو عن سبیل اللہ انجام داروزیا چی گمراه کی نورو لرا دا اللہ دلارینا فخبلم گمراش قولتوا پیمبرا تمتو فیدوالی فإن مسيركم يقيننا استاسو گرزیدل الى النار ورلدی. قولت پیغمبر علی عبادی الذین زماها غبندگانو تا آمنو چی مانی راوڑے یقیم الصلاة او پابندی کیا دمانزک وینفقو او دیا خرچ کیا مما باز دا غمالنا رزقنام چی منگ ورکڑی دی دیو لرا سرن په پټه باندې والانیا او فخکارا باندې من قبل مخی آیات یا یومون چی راشی دا سورز لا بیون فی چی نبیا غسل او خرس ولا خلال او نبدوستانی وی. الله الذي خلق السماوات والارض سلورم باب دیا داخیره پوریا دا مصدر دیا پلا پزالم ترا زجر دیو تخویب دنیوی دی امور سلاسا دری خبری که یاد فارا د دفع دا عذاب بدبانی نراز یا دری کارونا کوي. دلیل عقلیه تفصیلی دی او دلیل نقلی دی د ابراهیم علیه السلام نا. الله الذي الله غزاد دی خلق السماوات چې پیدا کړی دی اسمانونو لرا والارض او زمکا وانزل من السماء لارا ورولی دی د بارنا ما ان اوبا فاخرج به الله روی سلی دی د اوبو فزریا بانی من الثمرات میوی رزقا لکم د پارا د خوراک ستاسو وسخر لکم الفلک والله تعالی تابی کړی دی او پکار لګولی دی تاسو لرا کشتیا
لتجریا فی البحر روان دی فی البحر په دریاب کې به امری په حکم د الله وسخر لكم الانهار والله پکار لګولې دی تاسو د پاره الانهار ولی او دریابونه وسخر لكم الشمس او پکار لګولې دی تاسو د پیدې د پاره نمر د دین بساله پیدې به الیا نو بعد خلک ویا رب زر خوب لیدلو او ویل یا چې را زمانہ دار دا خلق پیدې له شیشې را ته ایخې دی او را باندې کرکټي ګوري په ټي وي ګانو او هغه بیټري نه چارج کیا نه څوبته غلطه پیدا لیا څوک ته سم پیدا لیا خو نمر جاړي نه دا خو الله دا په دې کار لګولې وسخر لكم الشمس لا فکار لګولې تاسو له نمر والقمر اسمومي دائبین دا همیشه روان دی وسخر لكم الليل او پکار لګولې دا تاسو لره شپه والنهار ورځ څنګه پکار لګولې لا لتسكنوا چې تاسو کې آرام وکیا دا لام پکې به ټول کې د پاره د انتفاع د پیدي واتاکم اولا درکړی تاسو لره من کل ما سالتم هر هغه څه چې تاسو غواړئ د الله نه ایمی مانتم محتاجون الیه تاسو څه ته محتاج و یا ناغه دل درکړی دی وین تعدوا نعمت الله او کو تاسو شمار کیا نعمتونه د الله لا تحصوها لا ویا نشی شمارلې ان الانسان یقینا انسان لظلوم ظالم دے کفار غټ ناشکر دے واذ قال ابراهيم رب اجعل کلا چې ویلا ابراهيم عليه السلام رب اجعل رب زما وګرځوا هذا البلد دا خارا امنا امن والا الته بقره کې ویلو هذا بلدن نګورا التلا خریا نوا التنا کراوا نګورا آبادی پکلا نوا چې کله آبادی پکې وشولا نو هذا البلد معرفه شو آمننا من والا و جنوبنی او ما وساتا و بنی او زما بچو لرا نعبد الاسنام د بندګۍ د بوتانونا ربی ربا انهم ازللنا یقیننا دیا گمراه کل کثیرا ډیر من الناس د خلقنا یا خودی کیا خطاب د انه نازللنا شکل د نیکانو بندگانو جوړ کړو د نیکانو بندگانو تصویران به جوړول د عبادت به کول فمن تبعنی فانه مني چا چې تابعداري وکړه زما دا به زما د جماعت نه ومن عصاني او چا چې نافرمانی وکړه فانك غفور رحیم یا الله تبخن کې مهرباني هغه چاته چې توبه وستله ربنا زمانګ ربا انی اسکنت من ذریتی یا الله ما وسول خپل بچو لرا بی وادینا په داسې ناو کې غیر دی زرعین چاغا ندیا فصل والا آباد ندیا دا ابراهیم علیہ السلام چې کلمه کې تلا راله نا په مکه کې اوبویا نه پکې انسان او نه خوراک اسماعیل علیہ السلام او هاجره رضی الله تعالی عنها دای پرې خودله دغلتا او هجرت تینا وکړل او هاجره او ته ویل من تکلنا یا ابراهیم مرارا بار بار به او ته ویل ابراهیم منګه چاته پرې دی ابراهیم علیہ السلام بشاته نه قتل بیا هاجره رضی الله تعالی عنها فرمایل پدریم زلویل الله امرک الله رتویل دی ابراهیم علیہ السلام نعم او الله راتویل ویل منګ با الله بیا نه ضایع کیا بیا واپس را لیا او دا بعد شو دغه جوړ کړل کعبه ما و سولیا لا من ذریتی بچی باج ویا اسماعیل علیہ السلام سو کو اسحاق علیہ السلام او باج وی چنا اسماعیل علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام په شام کې بی وادینا پدا سناو کې غیر زی زرعین چې نه دا د فصل والا یا نه دا آبادا عند بیتک المحرم ستا د کورا په خوا کې المحرم چې عزت کړی شوی دی عزت ول ور کړی شوی دی ربنا زمنګ رب یا محرم
آزاد کړی شوی دی د جبابرو د لاسونو نه، د هغو نه آزاد دی. ربنا ای زمونږ ربه لیقیموا الصلاة چې ودریا مانځه لره فجعل افئده وګرځوه یا الله زړونه من الناس د خلکو تهوی الیهم چې مایله کېږي دیو ته، زړه به مایله کېږي بار بار. نو دا چې چا لیدلی ویه نو د هغه زړه ارمان کوي چې بیا لاړې او چې چا نه وي لیدلی نو هغه د بتې مثال دی. وی چې کیر دی خوړلی ړوند ته یې ویلي وی چې نه، وی دا څنګه شی دی؟ ویل دا تک سپین دی او داسې مین دی. هغه ویل ورک شه، ویل دا بته ده. نو بیا به د بتې په شانې بیا ته خبر نه و چې کله یې وینې نو بیا به د زړه ارمان کوي چې تلی ویه. یو معنا فجعل افئدة من الناس، یا الله وګرځوه زړونه د خلکو تهوی الیهم چې مایله کېږي الیهم دیو ته، ورزقهم یا الله روزي ورکه دیو لره من الثمرات د میوو نه لعلهم یشکرون د دې دپاره چې دوی شکر وباسي په توحید باندې. بزا د الله قبوله کړې ده. یو الله امنیت دلته راوستی دی، امن دی، نه چوکه شته، نه ډانګې، نه ټوپک، نه تمانچه، نه دماکه، نه مرګ او نه جوبله. سیلاب به رواني د مخلوقه، خو چرته به دا وانه ورې وساجي چې څوک چا ووه یا څه لانجه ده جګړه ده. نه دا خبرې نه. امنیت دی. ولې؟ دعا کړې وه یا الله ویل دا ښار امن والا وګرځوه. دویمه دعا یې کړې وه الله ویل میوې وله ورکه، خوراکونه نو وساجیا خوراکونه دومره ده پورې دي چې د مرغۍ پیم پکې میلاویږي. بس دا داسې شی نه پکې میلاویږي وسایه چې سترګو به نه لیدلي وي او غوږونو به دې نه اورېدلي. به چې لاړ شي که نه یو دوکان ته ننوځي نو که پرو ټوله ورشي دا نشته چې موسم دی او که نه دی. بس د ټولې دنیا میوې هلته را روانې دي، دا به هلته وي. ګرانې نه دي وساجي. سبیل له به ځې، سبیل به معلوم کې که نه مفت ده. مفت خوراک ورکوي سهار او ماښام، یو د چرګ پتون سور کړی او 3-4 پراټې او ښوروا. دا به ته سهار هم درکوي، غرمه هم ماسپښین دا ماښام. او که ځان له خپله خرچه کوې نو د 10 روپو باندې دی 15 کسه مړېږي. او چې ستا د پاکستان روپۍ نه ده چې بوجۍ کې اوسه ګرځئ، د هغه د 1,000,000 نه 75,000 پاکستانۍ جوړېږي. 1,000,000 صحیح ده. او 35,000 روپۍ دا د 520 نه جوړېږي، او د 1 روپۍ نه 70 او 75 جوړېږي. نو ته فکر ساته په سلګون ته څومره هر څه دلته رالي. نو هلته خو ارزانتیا هم ده که نه. او بیا په رمضان مبارک کې په نیمه ده خوراکي شیانو ته اعلان کوي، دا به په نیم ریټ ورکوئ. صحیح ده. دا خو ستا عمل دی چې پیکجو اعلان وکړي او بیا ځان شپېلی کړی. هلکه دا خوراکونه په نیمه کوي که نه. کو تاسو قصابان رایسار کړي خواران او که څوک هم رایسار کړي، قصابي له روپۍ ورک، یو قصابي له به نیمې روپۍ ورکړې وې او ورته به یې ویلي وې چې 400 روپۍ باندې کیلو شوه، خو دا 400 کې زمونږ د حکومت د طرفه والی عوامو له په 400 ورکوئ. هلته داسې کاري ښه. هر دوکان لره د حکومت د طرفه پیسې ورکوي او ته به ټول خوراکي اشیا په 1.5 روپو ورکې. د 10 روپو چیز دی په 15 به یې ورکې، د 15 روپو چیز دی په 2.5 روپۍ به یې ورکې، د 2 روپو چیز دی دا په روپۍ ورکې. هغو ته میلاویږي د حکومت د سیډه. نو دا په حکومت باندې تعاون دی. او نور خو هغه سخاوت نو استادي 2 خلک دی ښه په دنیا کې. نور خپله د هر چا ذاتي ګناه بیله ده چې څو ګناه کوي یا څه کوي، هغه زم ګناهګار یم تم ګناهګار یې بلم دی بلم. خو سخاوت 2 خلک کوي. په پاکستان کې میمن کوي. صحیح ده. میمن دا یو قوم دی په کراچۍ کې. دا ډېر عجیبه خلک دی. د دوی یو عجیبه اتفاق دی. د دیو په خاندانونو په قومونو چې کوم سړی وغورځېد او تاوان یې وکړو نو چې نږدې کوم کورونه دی هغوی وله بس را ډایرکټ پیسې راټولوي 10 لکه 15 لکه خوی سړی چوتوي. ځه وایي چې دغه وکړه دا مزدوري چې کله دې وګټلې بیا به یې ورکړي. دی غریب سړی په خپل قوم کې نه پرېږدي. دا د دی اتفاق دی. میمن دا جوماتونه چې دا جوړوي که نه د کراچۍ نه
او دا مدارس دا میمن دي عام پنجابیان دومره نه دي خو الله ورکړي هم دي که نه ځکه یې لګی دومره الله ورکړي دي چې څه حد یې نشته حد بعضې پکې داسې خلک شته چې د جمعې مانځله حرم لځي هره جمعه دا حرم ته جمعې لځي ویزا ټیکټ لګی او بس ویزې وسی او یو په دنیا کې مثل یې نشته هغه عرب دی عرب بس عرب چې هر څنګه نور سخاوت کې پې تمامه ده نور شته دا زمونږ مزدوران خلک ته ګیلې میلې کوي صحیح ده او بیا چې رمضان راشي نو په رمضان کې خو استاد د کمیس تڼۍ هم شلی او تالی درکوي دومره څه پکې سخاوت پکې زیاته نو دا ابراهیم علیه السلام دعا کړې وه نو دا ځکه ول الله رب العزت دا هر چیز په مال ورکړی دی دا خو دا و که نه تمیتائی دا سخی سړی و د دا په عربو کې دا یو ضرب المثل و د ده به مثال بیانېدلو د سخاوت ویسم حاتمي هغه نه چا تپوس وکړو ویل د ځان نه دې سخي سړی لیدلی هغه ویل او یو هلک مې لیدلی نو هغه ویل څوک و ویل دا زه خپله خیمه کې یم او یو زه ویل په لاره روان وم او د شپې مې په یو خیمه کې شپه راله نو ویله زما نه دې شپونکی و نوجوان هلک و ما نه تپوس وکړو چې ته څه خورې وایي ما چې څه تیاري بس نو ویله ده ګډه حلاله کړې وه نو د ګډې مازغې هم پخ کړي و او غوښې هم پخ کړې وه او پانچې هم پخ کړې وې هر څه یې راوړي نو چې هر څه یې ایښي و نو وایي زما مازغه خوښ و نو وایي ما مازغه خوړل وایي چې د هلک زه ولیدم چې د ده مازغه خوښ دي وایي دا به تو او یو پلیټ بیا راوړ حتی تر دې پورې چې زه موړ شوم د هغه نه چې سار شو په ناشته کې نو دا خو زما په مزاج پې شوی نو وایي بیا به م سار یم وایي ټول مازغه راوړه نو وایي چې زه راووتمه د خیمې نه د ده سمې شپه وه وایي بار ګډې روره په سترو پرتې دي هلالي کړي وایي ما ته تپوس وکړو چې دا دې څه چل کړی ویل مال چې دا خو تا له ما مازغه راوړه تا مازغوش ستا خوښ و او د ګډې خو څه دومره مازغه نه بس ټولې ګډې مې نه قربان کړي ویل ښه وی چې زه لاړم نو هغې له مې یا د هغې په بدل کې یا 500 ګډې ورکړي او بیا مې ولا 300 مې وله اوښان ورکړه او 200 مې وله بزې هم ورکړې نو هغه سوالګر ته تپوس وکړو چې سخاوت تا ډېر کلی کو هغه او چېرته 15 ګډې حلالې کلې وي او تا خو وله په سراو شی ورکړه نو هغه ویل ما وله ورکړی و خو زما سره څه ډېر نور مخې ته و څه د فقر خطره نه وه او د هغه خو دقه ګډې بزې وي نو یې زما نه پکې څه سخاوته دا ډېر و چې څه هغه یې ټول ذبح کړي نو په دا خلکو کې څه دی سخاوت او زمونږ خلک زمونږ د خلکو هغه مثال دی یو عالم و هغه کتاب لیکلی و په بخیل باندې نو هلته یو سړی و په بغداد کې هغه په بخل کې مشهور و نو هغه په هغه تذکره یې پکې کړې وه نو لا کتاب یې شایع کړی نه و دقه بخیل سې شپه راغلی وه نو چې شپې راغلی وه دا په اس باندې ورغلی و سورلی د هغه زمانې اس نو چې شپې ورسره راغلی وه نو د شپې وله استاد یې ښه مزېداره غوښه او مازغه او پانچې راوړي دې عالم فکر کړی دی چې لکه دا سړی خو ډېر سخي دی او ما په ده باندې کتاب ولیکو او دغه دی دا سخاوت یې دومره دی او دا کتاب خو زما ضایع لاړی محنت د بخ نو وی چې سار زه راووتلم ویل ما چې سورلی مې ویل چې دا بېګا دې څه وخوړه هغه خپله سورلی ولالاله نو مسله دا ده هغه وی زه سورلی دې نه قربان شو خو چې کتاب ضایع لا نړی ستا باندې خو ما مستقل کتاب لیکلی
حجی وارزقهم الله روزی ورکړي ولرا یا الله روزی ورکړي ولرا من الثمرات د میوونه لعلهم یشکرون د دې لپاره چې دوی شکر وباسي ربنا زمونږ ربا انک تعلم ته پوهیږي ما په څه باندې نخفي چې موږ پټو وما نعلن او په څه باندې چې موږ ښکاره کوو وما يخفى على الله پټ نه دي په الله باندې من شي هیڅ څیز فی الارض پزمکه کې ولا فی السماء او نه په اسمان کې الحمدلله الذي ټول صفاتنا د الوهیت ټول صفاتنا د کمال الذي غزاد لردي وهب لي چرای کومال را علل کبری په وخت د بوډاتو کې اسماعیل او اسحاق اسماعیل علیہ السلام چې پیدا شو کنه نو عمر یې ننانه مثال او دا اسحاق علیہ السلام خود څه دی دا وولد له اسحاق او اسحاق علیہ السلام چې پیدا شو نو 112 سال عمر ان ربی قننا زما رب لسمیع الدعاء خام خاوریدون کې دی د دعا د قبل ولو ربی جانی الله وګرځوا ما لرا مقیم الصلاة پابندی کون کې د منځه ومن ذریته او زما بچو لرا ربنا زمونږ ربا وتقبل دعا یا الله زمونږ دا دعا قبول کا ربنا زمونږ ربا اغفر لی بخنه را توکا و والدی او زما مور تا والدی کې مراد تا دا والدتیه دلته بعضې ویا چې د والدی مور او پلار نه مراد حوا او آدم علیه السلام دی ولی د ابراهیم علیه السلام پلار خو مشرکو او مشرک له دعا د مغفرت کول دا منه ده نو ولی والدی نو مراد تینا څه دی ولی والدی او زما مور او پلار چې حوا او آدم علیه السلام دی دویم قول دا دی چې نه دا په شرط د اسلام یا الله زما تنبخنه وکاو زما مور او پلار ته خو په دې شرط باندې یا کو دی اسلام قبول کو وللمؤمنین او مؤمنانو تیم وکا عبدالله بن عباس و یاد دی مؤمنانو نه مراد امت د محمد رسول الله دی خو بعضې ویا چې نه امام قرطبي وی افضل داره چې تعمیم پکې دی ټول مؤمنان یوم یقوم الحساب په کومه ورځ چې خلک ودرېږي حساب کتاب ته ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون دیتا تسلی ویا پیغمبر له تسلی ورکیا میمون بن مهران ویا وی دا وعید دی ظالم لرا او تعزیت د مظلومه اے مظلوم ماتا تا الله تعزیت کیا او دی ظالم تعالی یې ورکیا ولا تحسبن الله گمان مکوا فالله بانی غافلا دنا خبرو اما دا غسنا یعمل الظالمون چې دا ظالمانی کوي الله ویا د دې کارونو نه الله ګورازه خبرې ما باندې چرتا گمان ونه کیا دنا خبرو ولا بیا عذاب نه ور کوي توا دا نو الله ویا انما یؤخرهم یقینا الله دیو لرا رستکیا لیوم دا سورز تا تشخص فیه الابصار چې نیغه براوتی ویا پاغه کې سترګې با چې غیروتی وی نیغه به ویا نه برا پیګیا تندو ته براختی وی مهطعین منډ وهون کې بای مقنعی رؤوسهم پورتکون کې بیار سرونو لرا محتد ستویا حسن بصری مسرعین و تیز بروان یا منډ بوی ابن عباس و ام محتد الذي ينظر في ذل و خشوع آغا سړی دی چې غلی غلی په عاجزۍ باندې ګوري او ملامته شوی دی ملامت او امام مجاهد او ضحاک ویا آغا سړی دی چې داغه نظر والی دی او مقنع سړی ته ویا رافع رؤوسی ما چې سرونه چوت کړي ویا پورته مخنی رؤوسیم پورته کون کې به سرونو لرا لا یرتد الیهم نبا واپس کیږي دیو تا طرفهم نظرونه د دیو وافدتهم موزونونه د دیو با هوا خالی ویا د هر قسم خیرنا زړه به خالی ویا څه خیر به پکې نه وي
وانذر الناس ویروا خلق لرا یوم یاتیهم فکم وردا چې راشي دیو لرا العذاب و عذاب ویقول الذین نوای با آغا کسان ظلمو چې ظلمی کړی دی ربنا ای زمنګ ربا اخرنا منګ رستکا الی اجل قریب نیټی نږدې تا نجیب دعوتک منګ به قبول کو ستا وینا او دعوت لرا ونتبع الرسل او منګ به تابعداري موکو د استازو خو بیتم لگا دنیا ته واپس کا الله به ورته ووایه اولم تکونو اقسمتم من قبل آیا نه ویا تاسو چې قسمونه بم کول من قبل مخکیه په دنیا کې ما لکم من زوال چې نشته دی تاسو لره من زوال انتقال د دنیا نه آخرت ته تاسو لره زایله کېدل نشته تاسو خو به ویله چې یاره آخرت نشته دی یو معنی شوه دویمه معنی او تاسو با قسمونه خوړله من قبل مخکې دنیا کې ما لکم من زوال چې نشته تاسو لره څوک عذاب ورکوونکي وسکنتم او تاسو اوسېدلی فی مساکن الذین په کورونو او د اوسېدلو دا کسانو کې تاسو اوسېدلی په کورونو دا کسانو کې ظلمو چې ظلم یې کړی و انفسهم په خپلو ځانونو باندې پلار د سودخورانو بچیا ته اوسېدلی تم پکې سودخوره پلار د ظالمونو ته اوسېدلی تم پکې ظالمه یو ظالم نه انتقاله بل ظالم ته انتقاله نو تاسو عبرت ترې اخیستلو انفسهم په ځانونو وتبین لکم کیف فعلنا بهم او تاسو ته ښکاره شوې وه وتبین لکم او ښکاره شوې وه تاسو ته کیف فعلنا بهم چې څرنګې کار کړی ولی منګه د هغوی سره وضربنا لکم الامثال او ولی منګه بیان کړي تاسو ته احوال د خلکو تاسو ولې منګه د سمودیانو د عادیانو او دارنګې د فرعونیانو واقعات نه دي بیان کړي څه وقد مکروا او دیو چل جوړ کړلو مکرهم تدبیر خپله وعند الله مکرهم او د الله سره جواب مکرهم د دیو د تدبیر یا د الله سره اختیارو د دی د تدبیر وان کان مکرهم اگر چې والله ویا چل ول د دیو دومره لویه لتزول منه الجبال چې وخوځیا هغه الجبال غرونو لره دومره غټه پراډونه ای چې د یا د غرونه وخوځئ مراد ترې احکام د اسلام او قرآن دی داسې چلونه او بدنامي مجاهدینو ته جوړې کړلې فلا تحسبن الله ګمان مه کوه مخاطبه په الله باندې مخلف وعده د خلاف کولو د وعدې خپلې رسوله د استازو سره نه الله ګوره خلاف نه کوه د داعیانو سره د وعدې ان الله عزیز ذو انتقام الله تعالی زورور دی او بدلی والا دی یوم تبدل الارض په کومه ورځ چې بدل به کړی شي ځمکه غیر الارض ما سوا د دې ځمکې نه والسماوات اسمانونه وبرزوا لله الواحد القهار او وبدریږي د یا په میدان کې یو الله ته چې زورور ذات دی وتر المجرمین مخاطبات بوینی جرم کوونکو لرا یومئذ الله په دغه ورځ باندې مقرنین تړلې شوي بیا فی الاصفاد په زنځیرونو او په کاړو کې دا وګوره کنه د دنیا په شانتي مثال الله ورکړی وعیده تا چې کله گرفتاره یا نو لاستا تا تات کړی درچیا نو مومن الله ویا ته به وینې ګوره چې دی به تړلی شوي ویا فی الاصفاد په زنځیرونو او کړو کې سرابیلهما الله ویا کمیسونه به د دیو من قطران د ګوګړو نه یي دارنګه چې کله جیلی ونیسیانو د دنه جامه وباسي او د جیل جامه ورته ورچیا نه الله ویا چې د جامه بدل کړله مؤمن ته نه لای منګ بم بدل کو د تجامه د جهنم سرابیلهم دای ټوله ګوره د دینه استدلال کړی دی کافرو چې منګ سره قیامت کې څه کیا قدل ته مؤمنانو سره اوس کیا
سرابیل و ملاویا د دیو کمیسونه با من قطران د ګوګړې ویا. دا ولی یو ګوګړه لوګې کوي او یو بدبوی ډیره زیاته ده. وتغشا وجوههم النار او پټی با د دیو مخونو لره اوره. لیجزی الله د دې دپاره چې الله بدله ورکي کل نفس هر یو بنده لره ما د هغه عمل کسبت چې ده کړی دی. ان الله یقینا الله تعالی سریع الحساب زر حساب کوونکی دی. هذا بلاغ دا ترغیب ورکوي قرآن ته. هذا بلاغ دا قرآن د تبلیغ کتاب دی نو چې لولګه وراشه رمضان کې للناس لای د پاره د خلکو ولینذروا به او د دې دپاره چې ویرې په دې باندې خلکه او چې ویره ویا په دې باندې. هذا بلاغنا دا قرآن در رسولو کتاب دی للناس خلکو ته ولینذروا چې ویرېږي به په دې قرآن باندې وليعلموا او دوی ته پته ولګي انما هو اله واحده چې یقینا هو الهنا دا الله تعالی معبود دی واحد یو وليذکر اولو الالباب او د دې لپاره الله ویا چې نصیحت قبول کیا خاوندان د عقل. امتیازات د سورت داو واقعات و دنیویه اخرویه ذکر د حالاتو د جميع انبیاو اجمالا مناظره و د شیطان واقعه خاصه و د ابراهیم علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را تلك آیات الكتاب وقرآن مبین. سورت حجر مصحف کې دا 15 دی. نزول کې دا 450 نمبر سورت دی. نازل شوه دی پس د سورت یوسف نه مخکې د سورت رعد نه. رابطه د مخکې سره دا حال کې تذکیر دی بی ایام الله په دې کې حسرت دی په اسلام باندې په ورځ د قیامت چې اسلام هم ولې نه قبلولو. په اول کې تذکیر په عذاب په دې کې بیانات دی بیان د مکذبینو دی اجمالا. پال صورت کی ترغیب و قرآن تا په ابتدا کیا په آخر کیا او د دې په ابتدا کې ترغیب دی قرآن تا. دار صورت دا تخویف د مجرمینو لرا ذکر دی د 15 قومونو مکذبو قوم د لوط علیه السلام د شعیب علیه السلام صالح علیه السلام مستهزئین مقتسمین. تمنا د دوی دا په ایمان باندې وقت د نزول د عذاب کی. خلاصه صورت دا مشتمل دی په 3 بابونو باندې. اول بابا 15 نمبرات پورې دی. دې کې ترغیب ورکیا قرآن ته تخویف د منکرینو لرا بیا زواجر د منکرینو د قرآن لرا او منکر د رسالت لرا. الف لام را لا فی فمانه د دې حروف باندې. تلک آیات الكتاب دا آیاتونه دی د کامل کتاب وقرآن مبین او د قرآن واضحه بیانونکی. ربما یود الذین کفروا خواه گنی با ډیر کاراته با کله کله ربا ما دا د تقلیل د پر راځي او کله د تکثیر د پر راځي لکه دی مقام کې د تکثیر د پر دی. ربما ډیر کاراته با ارمان کیا یود الذین خواه بگنیا کسان کفرو چې کفر کړي دی لو کانو مسلمین ارمان دی چې دی مسلمانان وي. دا ارمانونه بدای کیا یو ارمان دلته د اسلام. سورت فرقان وګوره سورت فرقان آیات دی 20 نمبرات کې وګوره د فرقان 20 نمبرات د سورت فرقان اتلسمه پارا نلسمه شروع کی. آلتوی ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا.
په کومه ورځ الله ویا چې چکونه به لګوي ظالمان په خپلو لاسونو باندې وای به ارمان دی چې منګه نیولی وی پیغمبر لره منګه نیولی وی د پیغمبر سره سبیله لاره د اسلام یا ویلتا های افسوس دی لیتنی ما لره لم اتخذ چې نه مې وی جوړ کلی فلانن پلانې خلیله دوست ولی لکه قد ضلني زه خوی ګمراه کړم عن ذکر د قرآن نه چې د قرآن د درس ټیم برالی نو د به زه چې زو بازار ته چکرله نو زی واړولما د قرآن نه اړولی ما نو ارمان به کوي سورت ملک کې وی 8 نمبر آیات تبارک الذی کې وی وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير وای با چې قرآن موریدلی وی یام د قرآن معنی یاده کړې وی یام په خپله ویلې چاته او یام بل ته غوږ کېښودی وی اوس به نه وی منګه جهنمیانه نو لا ډېر کرتې به ارمان کوي خلکه چې کفر یې کړی دی لو کانو مسلمین کا چې د یا تابعدار مسلمانان وی ذرو ملای پرېږده دې ولره یاکلو چې خوراک کوي ویتمتعو فایده واخلي ویلهیهم الامل او الله ویا ویلهیهم الامل او دی غافله کړي دی الله وی الامل امیدونو کله وی کټې بالما بیا به وی پټې او بیا به وی دارنګیا پیلډرګې بیا به وی ویډزګې دې پسې به ګرځي بیا به یا بنگله به جوړو ما بچوله به ودونه کوما بیا بنګیندې ویا بیا بنوسي ویا پرېږده والله وی دی ولره دی د خوراکونه کیا د غواګانو او د ګړو د بزو په شان او دی د اپې د الیا چې خورا او سکا او څمله او بیزا او ځان تشوه نو بس دا کارونه کوه نورا قرآن مرا دا ورما حدیث کې راځي رسول الله فرمای صلی الله علیه وسلم څلور کارونه دا د بدبختی نښه ده څلور کار چې د پکې پیدا شو کنه نو بدبخت د الله په نیز باندې یو اوله جمود العین سترګه دې وچه شوې ده چرته تې اوښکه توی نه شوه د الله د یېرې دویمه چې دا قساوت القلب زړه دې سخت شوی دی نرمي پکې نشته دی چې رحم پکې وي او نرمي پکې وي درېیمه طول العمل اوږده اوږده امیدونه دې راغستې دي دا به کومه عبدالله بن عباس وی رسول الله کاڼې راواغستلو او غزار یې نږدې ولګېدو وی دا د انسان عمر دی په دې ختم بله ګیټه یې راواستله لرې ګزار کړله ویل دا د امیدونه دي عبدالله بن عباس ویا وی رمضان راشیا مومن ګرځي په بازار کې یو عزرایل ورته کور کې ناسي او دا ګرځي چېرته خټکوب ستلی نه او ته ناسي ته به راشي زه نو دا خو یې لیست ورته حواله کړی که نه رمضان کې دا انسانان خلک ډیر مري دې ته نږدې او رمضان کې دا ولې دا خو ګوره په شبې څه باندې لیلة القدر باندې ورته لیست میلاویږي د ټول کال بجټ ورکوي چې دې کور باندې به سختي وي دې کاله دې کور باندې به فراقي وي دې کې بالکان پیدا کېږي دې کې جنکۍ دا دی به دې کې به دومره مړي کېږي دومره کې ژوندي پیدا کېږي دا لیست د کال وله ورکي نو دا په اخیره اشاره کې نو پته دې لا نه لګي داسې نه چې لیست یې خېجولی ګوره نو په اوداسه کې ګرځه او څلورمه الحرص علی الدنیا چې کله د دنیا لالچي شلو د دنیا څه شي دا لالچي شي ځنې یاره دنیادار دی لام دې مات الحرص علی الدنیا دا دې ګوره رنګ ورانوي رنګ دنیا نه ده دا ډېر ګنده شی دا د انسانه رنګ ورانوي زموږ یو ملګری دی هغه د بازار کې یو دوکاندار وی هغه به څه شی نه راوړل خرڅول وي چې کله به پې کوټه شو که نه نه به خرڅېدله نو داسې اشنا کس به یې د کلي وده ویل خدای شته ماتې ځان له موړی دی کور ته ډېر ښه شی نه مې راوړي دي نو چې ځان له مې ته کور ته وړی دی دا چیز پې کوټه شوی دی سبب یې ورتین کړ نو بار کې په د دنیا حرص باندې کې دارنګې بل روایت کې راځي نجات د دې امت چې دی دا په یقین کې دی او په زهد کې دی
یو په الله باندې خینوي یو پکې بې رغبتي د دنیا نه. او د دې امت اخیره خلق چې الله تبا کوي نو دا په بخل او په امیدونو. اخیری خلق چې تبا کوي یو به بخیلان یو به امیدونه ډیر زیات وي. ذر و ملای فرید و دیو لرایا کلو چې خوراک یا و یتمتعوا پیدیلی و یلهیهم الامل او غافل کړي د دیو لرا امیدونو. وسوف یعلمون لا زر چې دی به پوه شي. وما اهلکنا من قریة الله منګ نه دی هلاک کړی یو کلی والا الا ولها کتاب معلوم مگر دا کلی د پاره نیټه د مقرره دا وخت مقرر دی ګوره لوح محفوظ کې لیکلی دی. ما تسبق من امه نشي مخکې کېدلی یو امت اجلها د خپل وخت مقررنا وما یستخرون او نه وروسته کېدلی شي. مخکې سوال او جواب شوی. زجر وسورکیا په انکار د رسول باندې. وقالو ویلی به دی مشرکین به ویلی یا ایها الذی ایغه سړیا نزل علیه الذکر چې نازل کړی شوی دی په ده باندې ذکر. دا ذکر یې ورته ویلی وه دا استهزا کوله یا به ویلا وی ته ورته د نصیحت کتاب ویه نو یې زه ستا په ګمان کې دا نصیحت دی. نزل علیه الذکر چې نازل کړی شوی دی په ده باندې د نصیحت کتاب. دقه سړیا ویل انک لمجنون یقینا ویل ته خامخا لیونی. لو ما تاتینا ولی نراوړیا ته منګه ته ولی نراولیا ته منګه ته بالملائکه ملائکه. دا سوالی صورت انعام کې م کړی ان کنت من الصادقین کو تی د رښتینو نه. ما ننزل الملائکه لای منګه نه رالیږو ملائکې الا بالحق یا مګره په نزول د عذاب چې کله عذاب الله راځي ګوره ملائک رالیږو. یو معنا ما ننزل الملائکه منګه نه رالیږو ملائکو لره الا بالحق مګره په نازلېدلو د قرآن چې قرآن راوړیا نو ملائکو سره راځي. درېیمه معنا مجاهد کړې ده ما ننزل منګه نه رالیږو ملائکو لره الا بالحق مګره په رسالت چې چاله نبوت ورکوي نو هغه له راځي ملائکه. وما کانو او نبی دیا په دغه وخت کې اذن په دغه وخت کې منذرین مهلت ورکړی شوي. بیا بله لګوره مهلت در نه کړی شي چې ملائک راله او بیا م انکار وکړو. انا نحن نزلنا الذکر یقینا لا منګه نزلنا الذکر منګه لا ویا نازل کړی دی دا قرآن و انا له لحافظون او یقینا لا منګه د دې قرآن ساتونکي یو. منګه لا ویا ساتو حفاظت لا منګه کو. ولقد ارسلنا من قبلک الای منګه لیږلي دي من قبلک استانه مخکې پیغمبران ډېر پیغمبران فی شیع الاولین په هغه جماعتونو امتونو مخکنو کې. وما یاتیهم نه براتلو دیو لرا من رسول هیڅ یو پیغمبر الا کانو مگر وبدیا به په هغه پورې استهزئون ټوقې کوونکي. کذلک همدقه رنګې نسلکه منګې داخله وادي څه لره د استهزا او ټوقو لره د ګمراهۍ لره او شرک او کفر لره فی قلوب المجرمین په زړونو د جرم کوونکو کې. لا یؤمنون به چې ایمان نه لري په الله باندې. وقد خلت سنت الاولین الله ویا تیری شوي دي طریقې د مخکنو خلکو. ولو فتحنا علی ملائکو منګه برسیره کو په دیو باندې بابن دروازه من السماء د بارنا فظلوا علی شدیا فی پای کې یارجون خطون کی. لقالو نخامخا دیوی انما سکرت ابصارنا یقیننا جادو وکړی شو زمنګ په نظرونو یا بند کړی شولې زمنګ نظرونه بند کړی شولو. بل نحن قوم مسحرون بلکې منګه یو قوم مسحرون جادو کړی شوی. ولقد جعلنا فی السماء بروجا دویم باب دی 50 نمبر آیت پوری.
دې کې دلایل عقلیه دي اته. ذکر د معال د تکبر د واقعه. معال دی د هغه چا چې تکبر یې کړی، واقعه راوړي د ابلیس. ولقد جعلنا لای منګه پیدا کړي دي په سماء په اسمان کې بروجا غټ غټ سوریا، وزیناها منګه خسته کړي دي د اسمانه للناظرین کتونکو لرا. فواید تاسو ویلیو کنه چې د دې درې فواید دی ګوره. وحفظناها لای منګه ساتنه کو د اسمان من کل شیطان الرجیم دارا شیطانا سرکشنا او رټلی شوینا یا په معنا د ملعون رجی. الا من مگر هغه شیطان استرق السمع چې دا کې دی غوږ څارنه وکړي. دا ته څه وایي؟ استرق السمع الخطبة الیسیر، لږ غونته کې څه واوري، دی به پړوی جوړه کړله بر اسمان. نو بره به چې ملایکو کما د نن ورځې خبرې کولې، نو هغه ته به یې غوږ کېښودلو. نو چې کله الله وایي هغه څوک چې غوږ څارنه وکړي لږه، فاتبعه نو ورپسې شي شهاب مبین، هغه شغله مبین ښکاره. عبدالله بن عباس شهاب چې دی یجرح ولا یقتل، زخمی کوي او وجنینه. دا صحیح قول دی، خو بعض ویا چې صحیح دار امام قرطبي ویا چې وجنی ما څوک پکې مړ شي څوک پکې زخمیه. والارض مددناها لای زمکه منګه غوړولې ده، والقینا فیها لای منګه کېښودې دي فیها په دې زمکه کې رواسیه غرونه. وانبتنا فیها لای منګه راټوکولې دي فیها په دې زمکه کې من کل شی موزون، هر یوه څیز موزون معلومه. عبدالله بن عباس موزون په معنا د معلوم، امام قتاده وی موزون په معنا د مقسوم، امام مجاهد ویا موزون په معنا د معدوده، په شمار باندې دی، په اندازه باندې دی. وجعلنا لکم لای منګه پیدا کړي تاسو لرا فیها په دې ځمکه کې ما یشا اسباب د ژوند، اسباب سره ژوند شته، د ګټې طریقې دی پکې شته. ومن لستم له برازقین، او تاسو نه ویا د الله لرا روزي ورکوونکي، یا من لستم له برازقین نه ویا تاسو الله لرا روزي ورکوونکي په شان ته د څنګه چې الله ورکیا دواب لرا وحوش لرا او بندگانو لرا، تاسو د سینه شي ورکولې چاله له روزیه. یو ورځ کوم ورکړه نو بل ورځ به دروازه بنده یا. دا خو ملخ رالی کنه دا دغه رالی ملا چرګک رالی سلیمان علیه السلام ته ویا زه دلوی څه کومه؟ دا روټۍ دلوی کومه. وی روټۍ دله کومه. او بعضې ویا چې یاره څه رالی؟ دا کارغه رالی غټ بازه. وی څه دله کومه؟ ویل روټۍ. وی صحیح ده. چاله وی کې تبلیغی روایت دی ویلا چې وچې والاله کلم دی والاله، ویل وچې والاله کوم، چې وچې والاله وی کې. وی صحیح ده. چې لاړې نو ملخې ښکار کو سمندر ته ور واچویل کو غوښه هم ونه رسېده نه، ویل په ښوروا اکتفا وکئ. دا ملخ نه به څه غوښه وخوري؟ ویل ښوروا ورسره. نو د الله په شانتي روزي الله وی تاسو چاله نشئ ورکولی، ځکه چې هر چاله الله د خپل مزاج موافقه روزي ورکوي. انسان لا مئی لا مار لا لړم لا ماشي لا منګکوري لا مګې لا نور چاته وی ته نشي رسولی. نو دا د الله رب العزت پیرلی د خپل مزاج مطابق ورکوي او خو هر څه نه خوري کنه. وای من شین لای نشته یو څیزه الا عندنا مگر زمونږ سره لای خزائنو د هغې خزانې دي. یو قول دارې مفاتح الارزاق، ای زمونږ سره الله ویا د روزینو چابینې دي. وما ننزله منګې نه رالیږو الا بقدر معلوم مگر په اندازه معلومه باندې. ای د باران چابي ده، نو کو دا چابي او دا تالی ته درې کړه او ټول عمر د باندې راورېدلو. دارنګیا کو ټول یو شین پیدا کړي وي او ټول مالداران وي، نو خدمتونه به چا کولی؟ ترالی به به څوک چلی؟ دارنګې دیاړي به څوک کوي؟ تادونه بل څوک کوي؟
نو دا په اندازه دي، هر سړی د خپل اندازې موافق خوراک او څښاک او پیسې ورکړي. نه الله یې موږ نه رالیږو مګر په اندازه معلومې رالیږو. وارسلنا الریاح الله یې موږ رالیږو هواګانې لواقحا دا پورته کوونکې وي هغه درنو وریځو لره. وریځه چې کله د اوبو ډکه شي که نه دې ته حوامل ورته وایي، پورته کوونکي دي د ډکو ډکو وریځو. فانزلنا الله یې موږ راورو من السماء د بارانه ماء اوبه فاسقیناکم والله یې موږ اسکوو تاسو ته دغه اوبه وما انتم له بخازنین الله تاسو نه ویا دې لره جمع کوونکي نه شئ الله ایسارولی دا اوبه نه جمع کولی شئ. یا سفیان بن عیینه ویا ای وما انتم له بخازنین لستم بمانعین تاسو نه شئ منع کولی دا اوبه چې را خلاص شي الله ته بندې که. و انا لنحن نحیی و نمیت یقینا الله موږ مړه ژوندي کول کو و نمیت مړه کول هم کو ونحن الوارثون او الله موږ میراث وړونکي یو. دا څه دي د الله دي، د الله ته پاتې دي. ولقد علمنا المستقدمین الله موږ پیژنو هغه خلک ما چې هغه مخکې راځي درس لره منکم ستاسو نه. ولقد علمنا المستاخرین الله هغه پیژنو چې هغه وروسته را روان یې. نو مخکنی ملای پیژنما چې څوک مخکې راغلی دی او الله یې ګوره وروستنیم پیژنما چې تا وروسته قرآن راغستی او درس پاته شروع شوی دی. دویمه معنه نو ته وله په څو رالې پته ده ښه تقدیم او تاخیر باندې الله خبره دی. یو معنه شوله ولقد علمنا المستقدمین الله یې موږ پیژنو مخکني چې تیر شوي دي پیړو والا منکم الله ستاسو نه. ولقد علمنا المستاخرین او الله یې موږ ګوره وروستني چې پیدا کېږي هغه هم پیژنو چې څومره د قیامته پورې را روان دي، څو پیړۍ به تېرېږي او څومره مخلوق. درېیمه معنه ولقد علمنا المستقدمین الله یې موږ پیژنو چې مخکې کېدونکي اولني صفته منکم ستاسو نه. ولقد علمنا المستاخرین الله یې موږ پیژنو وروسته کېدونکو لره چې بیا په اتم رکعت باندې څښتي. دواړه الله یې پیژنو چې مخکې څوک راځئ او هغه وروسته ولاړې وئ شاته شاته کېږئ نو د الله نه خو پټېدلی نه شي. دواړه پیژني. بله معنه واوره ولقد علمنا المستقدمین پیژن الله یې موږ مخکنو لره چې ستاسو نه مړه دي او منکم ستاسو نه. ولقد علمنا المستاخرین او الله یې موږ پیژنو وروسته پاتې کېدونکي چې پاتې دي. ژوندي الله یې موږ ته پته ده او د مړو الله یې موږ ته پته ده. دواړه الله یې موږ پیژنو. شپږمه معنه ولقد علمنا المستقدمین الله یې موږ پیژنو مخکې کېدونکي د جهاد صفونو ته منکم الله یې ستاسو نه. ولقد علمنا المستاخرین او الله یې موږ پیژنو وروسته کېدونکي د جهاد نه. وان ربک یقینا ستا رب ویحشرهم راجمع به کې دا خلک د پاره د حساب. انه حکیم علیم د الله تعالی حکمت والا دی پوه ذات دی. ولقد خلقنا الانسان یقینا الله یې موږ پیدا کړی دی آدم لره. انسان نه مراد دلته آدم علیه السلام دی. من صلصال من حمأ مسنون موږ الله یې پیدا کړی دی من صلصالنا داغه خټې خالصنا. صلصال داغه کودنی ته وایي کودنې چې کله په اور باندې دا کودنې پوخ شي لکه دا بعضې خلک چې جوړی منګي جوړی یا داسې واړه واړه نورو لوښي موښي جوړی هغه له داسې کړنګ ورکوي نو که خیال یې کړی کړنګه دقه ته صلصال وایي. کړنګ چې کوي کودنې نو دا خالص خټی ولې دا چڼکۍ که نه هکې چې نور څه یې بیا ته چیز نه جوړېږي نو خالص معنی مې ځکه وایي چې من صلصال نورې کودنې معنی کوي. موږ الله یې پیدا کړی دی آدم علیه السلام من صلصال د کودنې نه د خالص خټې نه. من حمأ د ښکلی شوې نه مسنون د خمیره شوې نه. نو دا ښکلی شوې ده او دا څه شوې دا خمیره شوې ده نو ستا جوړولې ته دا تیاره شوې ده. نو دا مسله ده چې دا یې د ټولې دنیا نه راغستې
خاورو کې ګوره قسمونه دي، ځنې ځمکه سخته ده، ځنې ځمکه نرمه ده، ځنې سره ده، ځنې توره ده، ځنې زیاړه ده، رنګونه دي پکې که نه، سختونه دي پکې، ځنې پیدامنده ده، ځنې بې پیدې ده. دقه رنګ انسانان دي، څوک تور، څوک سپینه، او څوک زیاړ وسای، څوک سخت مزاجه، څوک نرم مزاجه، چا نه پیدې خلکو ته رسیه، څوک هسې بس پیدا قرت کاڼی دی. نو دا د دې ځمکې ته مزاجونه ته دي. او چې د کم ځای دی نه له خټه راغستی که نه عقل ته به دې قبر وي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ورسره روان وو، قبر یې کنستو. نو چې قبر یې کنستلو نو صحابه ورته یې ویله د دې ځینې د ده خاوره راغستې. نو اشاره سمندر کې په سینې ویسي، د چا دا خوا دی ښایي د ماکه کیلواجې پټي وله هغه ځایونو ته ورسي، د چا دا یو علاقې نه بلې کې هلته یې بوځي، مړي کې هلته یې ښخ کړي. نو دا راغسې شوې ده، اخکلی شوې ده او خمیره شوې. والجان او جان صیب خلقناه منګه پیدا کړی. جان نه مراد څه دی؟ ابلیس. دته جان ولې ویه؟ وی دا دغه دی که نه، دا لتواریه عن الاعین، دا د سترګو نه پټ دی. او اوس پکې یو نکته توامې منډه ونه وی قبر له چې نکته بابا وي او که نه مسله دا ده. دا خو مې واقعه بیان کړې وه که نه. وی یو کس و هغه وی قرآن وه، نو وی چې کله به استاد ویل چې نکته وه، نو وی په مدرسه کې اوسه قبر و د استاد یې مشر بل، وی هغه له به یې مړه که په قبر بیا شاګردانو راکېس چې بابا زوی دې نکته وی. نو مسله دا ده چې جان ګوره جان دغه ته وی پیري ته، دا ته یې نه، او دا جینۍ ته هم څه وی؟ جینۍ. نو جینۍ به هم نی په جان کې هم پټوالی دی او په جینۍ کې به هم پټوالی. سره به اخلاص. نو چې څنګه جان د سترګو نه غایب دی، نو جینۍ به هم د سترګو نه غایبه وي. دا مې د پښتو سره پیټ کړه ښه عربي. ښه جي. والجان او ابلیس خلقناه منګه پیدا کړی دی من قبل. په دې باندې یو کتاب میلاویږي ځان لیوالی، احکام المرجان. دلته زما سره دی یو جلد دی، هغه کې د پیریانو دا قصې دي، دا څنګه پیدا کېږي، دا څنګه اولاد راوړي، دا څنګه چل دی، څنګه ودونې دي، سیسټمه، دا ټول به تا ته معلومات وشي. ابن جوزی په یو کتاب لیکلی. والجان او ابلیس خلقناه منګه پیدا کړی دی من قبل مخکې د چا نه؟ د آدم نه، دا مخکې پیدا و. من نار السموم، دا غوره ګرم نه، ګرمه لمبه ده، دغه نه لای منګه پیدا کړی دی. وإذ قال ربک، کله چې ویل رب ستا للملائکه ملائکو ته، انی خالق زه پیدا کوونکی ما بشرا انسان من صلصال، دا خالصه خټینه، من حمئ دا ښکلی شوي، مسنون د خمیره شوي نه. فاذا سویتو کله چې برابر کم، ونفخت فیه او پوکې وکم په دې کې من روحي د روح خپل نه، فقعوا نو پرېوځئ له دته ساجدینه په سجده باندې. وسا معال ذکر کوي. دلته ما تا ته ویلي چې په کوم ځای کې د آدم علیه السلام د ابلیس واقع راتله، نو ځان له عبرت. دلته انجام ذکر کوي چې د متکبره سړي انجام څه شوی دی. فسجد الملائکه، نو سجده وکړه ملائکو، تفصیلي مخکې تلی دی. کلهم ټول اجمعون فیو ځله، الا ابلیس، ابلیس ونه کړله، ابا انکار یې وکړو، ان یکونه چې شي د ما ساجدین د سجده کوونکو نه. قال ویل الله یا ابلیس، یا ابلیسه، ما لکه څه عذر دی تا لره، څه شوي دی تا لره، الله تکونه مع الساجدین چې ته نه شولې د سجده کوونکو نه. قال ابلیس ویله لم اکن، نیمزه چې سجده وکم لاسجده، چې سجده وکم لبشرین انسان ته، خلقته چې تا پیدا کړی دی الله من صلصالنا، دا خالص خټې، من حمئ دا ښکلی شوي، مسنون د خمیره شوي نه. دی تکبر دی چې زه د اور نه پیدا یم او دا د خټې نه. قال ویل الله فاخرجوا ذا منها، د دې اسمانونو نه یا د جنت نه یا د مجلس د ملائکو نه، درې ونه معنی دي. فإنک رجیم، تبا رټلی شوی، مرجوم بالشهب وملعون، مدارکو یا پتا بلانتی.
وإن عليك اللانا پتا بلانت الى یوم الدین تورز د بدلی پوری. قال ابلیس الى ربی رب زما فانذرنی مهلت لرا کا الى یوم یبعثون ته دورز درا پورته کړی شوی پوری چې خلق فکر پورته کولې شنو دا لوی رزیلو د مرګ نزان بچاو ځکه دا خو نفخه ثانیه ده به چې خلق را پورته کولې شي بیا مرګ نشته. قال ویل الله فإنك من المنذرين تا د مهلت ورکړی شونه الى یوم الوقت المعلوم تا غورزی د وقت معلومه پوری. عبد الله بن عباس ویا د دین مراد نفخه اوله ده دا پوری د مهلت. قال ویل رب رب زما بما اغویتنی وسوته پکج میلاوش نو وس مشروطیه نه کیا فیسبوک کې وس کیا. قال ویل رب زما رب بما اغویتنی په سبب دا چې تا ز گمراه کړم له او زینن لهم زبا خسکوما دیو لرا زبا خسکوما دیو تا فی الارض دنیا ولا اغوینهم او زبا گمراه کوم دیو لرا اجمعین طولا الا عبادک مگر استا بندگان منهم د دیونا المخلصین چې هغه بچ ساتلی شوي دي هغه چن کړی شوي دي. قال ویل الله هذا صراط علی مستقیم دا د نجات لاره ده علیه ما ته مستقیم او نیغه برابره ده. ان عبادی خیننا زما بندگان لیس لک نشته تعالی علیهم په هغې باندې سلطان څه غلبه نستا څه دلیل شته د هغې د ګمراه کولو الا من اتبعک من الغاوین مگر هغه څوک چې تابعداري وکړله ستا من الغاوین د سرکشونه. وإن جهنم یقیننا جهنم لموعدهم ټکانه د دیو د اجمعین د ټولو لها سبت ابواب دی جهنم لرا سبت ابواب و دروازې دي و طبقات دي و چته دی جهنم هر چت کې وساجي ځان له خلق دی دا ولی نمونه واوره یو ته جهنم وی دویم ته لظا وی دریم ته حطمه وی څلورم ته سعیر وی پنځم ته سقر وی او شپږم ته جحیم وی. دا ټول قرآن کې ذکر دي. بیا اوم ته هاویه وی هاویه سورت قارعه کې چې ده. بیا دا اوه عدد یې ولې خاص کړی اوه طبقې اوه چته یې ولې جوړ کړی دی دې وجه وی دا ده چې اصل کې فرقې به دا اوه او فرقې به د څه نه جوړېږي د اعضاو نه د انسان د اندامونو نه. نو هره فرقه به د هر اندام چې کومه ګناه کړي دا سره به ملګري وي. لکه مثلا ګوره یو د سترګو ګناهګار دی شوقین دا په سترګو باندې ګناهونه کوي نو دا یو اندام دی. نو چې د سترګو څومره ګناهګار دی په دنیا کې دا ټول یو طبقې لزیات یو چت کې به دی. دویم چت چې دی نو دا د اذن دی غوږ د غوږ ګناهګاران چې هغه په غوږ کې هندپرې نه ایښي وي او دارنګې یاګانې بجانې اوریا یا په شرکیات او بدعت اوریا نو چې څومره د غوږ ګناهګاران دي دا به دویم طبقې لزي. درېیمه د ژبې چې د ژبې څومره ګناهونه دي په ژبې کړي نو د ژبې څومره ګناهګاران دي دا به درېیمې لزي. او څلورمه د بطن خېټې او یعنې حرامې خوړلې دا مرداره نو هغه به څلورمې لزي. پنځمه د فرج چې هغه کومه ګناهونه کړي نو هغه به څه ویه دا به هغې لزي د شرمګاه. شپږمه د یده په لاس باندې د کومه ګناه کړي چې د لاس څومره ګناهګاران دي دا به شپږمې لزي. اومه د رجله د خپو چې کومه ګناه کړې ده نو هغه به دې لزي. اوس مسله ده او د جنت اته دروازې دي نو دا یو پکې سیوا دی. دا ولی اصل مسله ده چې حدیث کې راځي چې کله انسان ګناه ته اراده وکړي نیته او ګناه ونه کړي نو دته سزا نه میلاوي نو د هغه زړه سره کم تعلق دی نو په اراده کړی و ګناه ته خو کړی نه ده نو ګناه نشته نو دا طبقه کې نشته.
اوس د جنت ته دروازې دي نو دا یوه پکې سیوا ده هغه دقه ده چې د زړه اراده یې کړې ده خو نیکي نه ده کړې خو بیا به هم ځي نیکي ثواب یې وله ورکړی دی نو تبلیغیانو روایت دم ثابت شو چې په اراده باندې یوه نیکۍ میلاویږي یو نه هېر شوی وی لکه څل له ولیکو وویل چې اوه یو کوي نه ویل اراده ویل دقه شي دی که چې ویه او سادي کوي نه نو ارادې لیکي نو او ځي نه بیا نو دې ته اراده نو دا پکې سیوا ده صحیح ده ښه جي نو الله ویه لها د جهنم لرا سبت ابوابا و دروازې دي لکل بابنا هر دروازې لره به منهم د دیونه جزء برخه وي مقسوم معلومه ان المتقین یقینا پرهیزګاران فی جنات و عیون دی با په باغونو چینو کې ویا ادخلوها وبه ویلی شي ننوځئ دغه ته بسلامنا په سلامتي امینین په امن کې به وی د مرګ نه یېرېږئ نو امن به ونزعنا لای موږ به درې کومه څه لره فی صدورهم چې د دوی په سینو کې دي من غل د خفګان نه یو بل سره یې ورانه ده دا به لرې کړو نه لا اخوانا ورونه به یې ویه علی سرورین دی با په تختو باندې ناستې متقابلین یو بل ته مخامخ به یه لا یمسهم نه به رسېږي دیو ته فیها په دې جنت کې نصبون ستړی والی وما هم منها او نه به د یا منها د دې جنت نه بمخرجین ایستونکي نبې خبر ورکه عبادي زما بندګانو لره انی انا الغفور الرحیم که ګناهونه هم کړي الله وینه زه بخونکی مهربانه یم روژه ده نو توبه وباسئ وان عذاب الله یقینا عذاب زما هو العذاب العلیم عذاب زما دردناک دی کافرو لره ونبئهم الله خبر ورکه دیو لره عن ضیف ابراهیم د میلمنو د ابراهیم علیه السلام دې ځینه اوسه دریم باب دی د اخره پورې واقعات دي 15 ونبئهم خبر ورکه دیو لره عن ضیف ابراهیم د میلمنو د ابراهیم علیه السلام اذ دخلوا علیه کله چې ورننوتله په ابراهیم علیه السلام باندې فقالو وی ویلا سلاما سلمو سلاما نسلمو سلاما منګه سلام کو پتا ابراهیم نو قال ابراهیم علیه السلام ورته ویله انا منکم وجلو منګه ستاسو نه یریدونکي یو هغه به تطبیق به اوس لږې مخکې آیات چې تلی هلته یې ویلي که نه چې خسی ولا حلال کړو نو چې خسی حلال کړو نو خوراک یې نه کاو نو ابراهیم علیه السلام ویرېدلو نو ښکاره یې ورته وویله چې یاره یېرېږو دنه ولې هغه زمانه کې دا مسله وه چا به چې د چا خوراک نه کاو نو دله به نقصان کاو نو یې موږ ستاسو نه یېرېږو قالو ملایکو وویل لا توجل مه یېرېږه انا نبشرک موږ زیری درکو تعالی را بغلام علیم په هغه هلک پویه باندې قال ویل بشرتمونی تاسو ماله زیری راکوئ علی ان مسنی الکبر سره د دې نه چې رسېدلی دی ما ته بوډاوالی فبما تبشرون نو ماله په څه باندې زیری راکویه قالو دوی ویله بشرناکه موږ زیری درکو تعالی را بالحق رښتیا فلا تکن من القانتین ته مه کېږه من القانتین د ناامیدو نه د اولاد دا مطلب یې نه دی د الله نه ناامیده نه د ولد نه ناامیده کېږمه قال وی ویلا ومن یقنط من رحمت ربه نه ناامیده کېږي د رحمت د رب نه الا الضالون مگر ګمراهان خلک خان ویل چې تاسو راغلي وی او ماله زیری راکویه نو د زیرې دپاره خو یو ملک کافي و تاسو خو پوره جومات راغلي وی نو قال ورته ویله فما خطبکم څه دی اهم کار ستاسو ایها المرسلون ای رالیږلی شو قالو دوی ویله انا ارسلنا موږ رالیږلی شوي الی قوم مجرمین قوم جرم کوونکي ته دپاره د هلاکت الا للوط مگر خاندان د لوط علیه السلام انا لمنجوهم یقینا موږ خامخا نجات ورکوو هغوی لره اجمعین ټولو لره
الا امراته مگر بیبی داغه قدرنا منګ اندازه لګولې ده په هلاکو شوو کې انها لمن الغابرین یقینا دا به د پاتې کېدونکو نه وي فلما جاء آل لوط المرسلون حال کله چې راله خاندان د لوط علیه السلام لا لېږلې شوي قال وی ویلا انکم قوم منکرون یقینا تاسو یو قوم وی ناشنا قالو دی ویلا بل جئناکا بلکې منګه راوړي دي تا تا بما څه کانو چې وداخلک فی پاکي یمترون شک کوونکي واتیناک بالحق او منګه راوړې تا تا بالحق رښتیا واتیناک منګه راوړې تا تا بالحق حکم د الله وإنا لصادقون یقینا منګه رښتینیو فاسر باهلک بوزا باهلک اهل دیا اهل بوزا بقطع من الليل په یوه ټوټه او عیسا من الليل د شپه کې صدوم نومې ښار واتبع ادبارهم ولا يلتفت او ورپسې شه ادبارهم رستا د دیونه ولا يلتفت او نو دی ګوري منکم ستاسو نه احد یو کس وامضو زیا حیث تؤمرون چرته چې تاسو ته حکم شوی دی چې چرته ته حکم شوی دی نو الته لاړ شئ تاسو کم ځای ته حکم شوی او بعضې ویه چې حکم ورته شوی شام ته او بعضې ویه چې نه اردن ته او بعضې ویه چې نه مصر ته واتبع روان شه ادبارهم رستا د دیونه ولا یلتفت او نه دی ګوري منکم ستاسو نه احد یو کس وامضو زیا حیث تؤمرون چرته چې ته حکم کولی شي وقضینا الیه الله یې منګه فیصله کړې وه دته ذلک الامر د دقه کار ان دابر هؤلاء چې یقینا جرړه د دغه خلکو به مقتون کټ کولی شي مصبحین په وخت د سهار کې وجعلوا المدینة رالا د ښار والا د کلي والا یستبشرون چې خوشحالي کوله په څه باندې د میلمنو په راتګ باندې قال ویلا ان هؤلاء ضیفي ویلا لوط علیه السلام یقینا دا زما میلمانه دي فلا تفضحون ما مه شرمویه په باره د میلمنو کې واتقوا الله د الله نه ویریږئ ولا تخزون او ما ذلیله کوي قال دی ویلا اولم ننهک آیا ته منګه نه منع کړی عن العالمین د خلقو د تاون عالم دلته د نارینهو نه ای د هلکانو د مرستې نه چې ته به ګوره موږ سره دی کې خبرې نه کېږي تا منګه نه منع کړی د عالم د خلقو د تاون نه قال وی ویلا لوط علیه السلام هؤلاء بناتی دا زما نونه دي یا د قوم نونه یا خپلې نونه ان کنتم فاعلین کو تاسو ویا حاجت پوره کوونکي لامرکا ستا په عمر مې د قسم یک مراد د دې نه څوک دی دا جمله معترضه ده او دا خطاب دی رسول الله ته او دا قول دی د ملائکو یا خطاب دی لوط علیه السلام ته لامرکا ستا په عمر مې د قسمی انهم لفی سکرتهم یقینا دیا په نشکی و یعمهون حیران او سرگردانه اې د دې خواهشه نشی راغستیو حدیث کې راځي من راغلی ده د الله پیغمبر فرمایا چې د غیر الله په نوم باندې با قسم نه کوئ فلیس لعبادی ندی مناسبه بنده لره چې دا قسم وکړي د الله نه ما سوا د بل چا په نوم باندې او الله قسم شي کولی بما شاء من مخلوقاته د مخلوقاتو باندې چې په څه باندې غواړي ولی کو ما او تا قسم کو نو مطلب یې دا دی چې قسم د چا په نوم کې ستا په نیز باندې دا غټ سړی دی د نه بل څو غټ نه او الله کو قسم کوي نو الله کله مازیګر هغه قیمتي وخت دی کله د پیغمبر عمر یادی نه الله چې کوي ما یفعل وهم د مخلوق چې څه کوي نو د دیونه به تپوس کولی شي او الله چې څه کوي نو لا یسأل د الله نه تپوس نه کیږي رسا انهم لفی سکرتهم دیا په نشه کې یعمهون حیرانه سرګردانه فاخذتهم الصیحة ونیوله دې ولره چغې د جبریل مشرکین په وخت د نمر راختلو کې فجعلنا علیها منګه وګرځاو برا طرفه سافلها لاندې وامطرنا
منګه راورول علیهم په دیو باندې حجارتن ګټې من سجیل د قرت کانونه ان فی ذلک یقینا په دې کې لآیات نښې دي للمتوسمین د پاره د عقلمندو چا په عقل سره ګوري اغله المعتبرین الناظرین المعتبرین امام مجاهد ویا ای دې دلا نښې دي په دې کې للمتوسمین د پاره د عقلمندو د پاره د فکرمندو وانها یقینا دغه کله لبی سبیل مقیم دا په دې لاره مقیم نیغه باندې دی کله چې قریش شام ته ځي نو دا کلی باندې د دې تګ کیږي ان فی ذلک یقینا په دې کې لآیه نښې د عبرت دی للمؤمنین د پاره د مؤمنانو وان کان اصحاب الایکه یقینا هو بن ولا لظالمین ظلم کوونکي د دې نه مراد قوم د شعیب علیه السلام دی سورۃ شعراء کې براش فانتقمنا لای منګه بل واغست منهم د دیونه و انهما یقینا د دوانه کلی لبی امام مبین دا په لار ښکارا باندې دی امام دلته په معنا طریق لار ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلین یقینا تکذیب کړو اصحاب الحجر د حجر مقام ولا المرسلین د لګلې شو انبیاء مراد تنا قوم د صالح علیه السلام د چې سمودیان دی حجر دا د شام او د حجاز په مابین کې علاقه ده بعض ویا چې د مدینی او د مکیه په مابین کې دا د تبوک واتینا ملای منګه ورکړیو دی ولرا آیاتنا نخیا هغه اوخوا وکانو دیان هدا غینا مورزین مخړون کی وکانو دیا ینحتون تراشل به من الجبال د غروننا بیوتا کوټی به جوړولې امینینا په امن کې ودرا غرزیدلونه فاخذتهم الصیحه ونولاد ولرا چغی مصبحینا په وخت سار کې فما اغنان ملای پیدا ورنکړه دی ولرا ما غسکانو چې ود یکسبونا کولو بی وما خلقنا السماوات من ندی پیدا کړی لا و اسمانونو لرا والارض ازمکه لرا وما بینهما چې پمند دې دوانو کې دی الا بالحق مگر د پاره د ښکارا کولو د حق وان الساعه یقینا قیامت لاتیه راتلون کې دی فاصفح صفح الجمیل فاصفح صفح الجمیل نو تا بیان وکاده او تا بیان خستا یا مخواړه د دیونه مخه په خساړه ولو سره ان ربک یقینا سارب ان ربک یقینا سارب هو الخلاق خدا خ پیدا کون کلیم پوی ذات ولقد اتیناک سبعا من الآیات چې بار بار لستل شي په هر رکعت د منځ کې او د دې په الفاظو کې تکرار دی لکه صراط مستقیم صراط الذین وغیرہ بعضی ویا مراد تناتی والی مفصل دیا ای د بقرین والا د سورت یونس پوریا دا چرته پرې نه دی ګوره لا تمدن عینیک سترګې دې اوږدې نه کړې لا ما ستا متانا به چې موږ پیدا ورکړې ده په هغې سره ازواجن قسمونو ته د دې کافرونه منهم د دیونه ولا تحزن او مغمجن کېږه چې دا خو داسې ښکلي ښکلي خلک د ایمان یې نه دی راوړی علیهم په دې باندې واخفض جناحک للمؤمنین او ښکته که وزرې دا جزی للمؤمنین مؤمنانو ته دا کنایه ده د صلې رحمینا ای مؤمنانو سره په ښه سلوک او په ښه اخلاقو باندې ملاقات کوه وقل وایا انی یقینا زه انا النذیر المبین زیرونکی یم ښکاره کما انزلنا ای عذاب با په دې موجوده باندې داسې راشیه انزلنا څنګه چې موږ رالیږلی ولا المقتسمین لا یا په تقسیمونکو باندې دا کم خلق دی نو بعضی ویا چې دا د یهودو کسانو په بعضی کتاب باندې ایمان راوړی او په بعضی به کفر کولو آل عمران 71 کې تیر شوی بعضی ویا استهزاء دا مستهزئینو ټوکې به کولې او دا څه کسانو مقاتل ویا دا 14 کسو ولید ابن مغیره په موسم د حج کې به دی په لار باندې تقسیم کړله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف پروپاګاندا به کولی و دا شاعر دی دا مجنون دی خلکو ته وایي چې د خواله ناراضیه الله پاک زینو کې لاندې کړه تبای کړله
الذين لا دا کسان دی جعلوا القرآن عزین چې دیا ګرځولې دی قرآن عزین ټوټې ټوټې دای ټوټې ټوټې کړی دی په بعضې عمل کوه په بعضې مه کوه اسې فرقه واریت ته جوړ کړی دی یا معنی ده د عزین پاڼې پاڼې کړی دی د دې د وجې نه علما وایي چې قرآن کریم په سپارو کې تقسیمول دا مکروه دی دا به نه کې فوربک ستا په رب مې د قسمي لنسألنهم خامخا به موږ تپوس کوو د دیونه اجمعین د ټولو نه اما د هغه څه کانو چې د یعملونه کولو به فاستا ته بیان وکړئ بین فاستا بیان وکړه بما دا څه تومر چې تا ته حکم کولیش و اعرض او مخ واړوه عن المشرکین د مشرکینو نه انا کفیناک المستهزئین یقینا منګه کافي و تا لره د ټوکو کوونکو نه منګه بچو تا لره د ټوکو کوونکو نه الذین دا خلک دی یجعلون مع الله چې دیا ګرځولي د الله سره الها آخر نور خدایانه فسوف یعلمون لا زر دی چې دی به پوش ولقد نعلم الله دا تسلی ورکی نبی دا ولقد نعلم الله منگا تا پتا دا انک یزیقو چه تنگیگیا صدرک استاسینا بما پاس بانی یقولون چه داخل کی وی تاب سے استعزا کیا تابانی بدنامی لگیا منگ تلاوی پتا دا فسبح بحمد ربکا پاکی بیانوا د ساین دربا وکن اوشا من الساجدین د سیده کون کنا معلوم دا شولا چې په تسبیحاتو باندې او په مانځه باندې انسان زړه ته راحت ملاویږي وعبد ربک او بندگی کو درب حتی یاتیک الیقین تر دې پورې چې تعالی راشي مرګ عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر وی الیقین بمعنى الموت مرګ زکه چې دای یقیني دی د اچا په دې کې اختلاف نشتا کو کافر دی کو مسلمان خامخا به یو زلزی د دنیا نه امتیازات د سورۃ دا تمنا د مشرکین او د توحید په ورځ قیامت حفاظت د قرآن الله ذکر کو پیدایش د آدم علیه السلام او پیدایش د جینی ذکر کو تسلی و مخصوصه پیغمبر علیه السلام ته دا مونږ ته تفریح وکړه د سو پوری یوې نیمې پورې یا 50 منټه کم یوه دوه دي اذان شوی خا به دوه دی لکه 50 منټه کم دوه دی 50 منټه کم دوه پورې منځونه او د سونه وکي بیا به ان شاء الله تعالی وتا کمین ونیسو